اسرائیل دا یو مضبوط قوم و لکه څنګه چې زمونږ مسلمانان په دې زمانه کې یو مضبوط قوم دی، دغسې بني اسرائیل مضبوط قوم تیر شوی دی او ډیر زیاتو، ډیر خواره شوی. دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی. دا هغه 12 زامنو د هغې نه الله د هغه د اولاد خور کړی دی او ډیر زیات پیغمبران بیا د دوی د اصلاح دپاره او د دوی د هدایت دپاره رب العالمین را لیږلی دي. او تورات شو، زبور شو، انجیل شو، دا غټ درې واړه کتابونه د دې خلقو د دې بني اسرائیلو د اصلاح دپاره په مختلفو زمانو کې پروردګار را لیږلی دي. دا الله احسانات په دومره و چې د حد نه وتی، لکه څنګه چې په موږ د الله احسانات دي. قرآن شریف کې الله فرمایي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولادا، زما پیرزونه یاد کې کنه، زما نعمتونه ځان تر مخکې کې چې تاسو باندې ما کوم نعمتونه او احسانات کړی دي. وانی فضلتکم علی العالمین، تاسو ما د هغې زمانې په ټول مخلوق غوره مخلوق پیدا کړی وی. لکه اوس چې زمونږ دا وایو علما هم درته وایي چې دا ټول تاسو زمونږ د نبي علیه السلام امت په ټول مخلوق باندې غوره دي. دا دې دپاره وایي چې تاسو د الله د دې نعمت شکریه ادا کړئ. نو بني اسرائیل د خپلې زمانې چې څومره انسانانو په هغې کې غوره، او بیا نور نعمتونه هم الله ورته شماري چې داسې احسانات مې در باندې وکړل چې د فرعون نه مې خلاص کړی، داسې احسانات مې در باندې کړي دي چې من او سلوات رنجبین سیسې به مې در کولې، داسې احسانات مې در باندې کړي دي چې ستاسو دشمن فرعون مې ستاسو وړاندې هلاک کړی دی، داسې احسانات مې در باندې کړي دي چې تورات مې در کړی دی، داسې احسانات مې در کړي دي چې چینې مې د کاڼي نه راخوټ کولې دي، داسې احسانات مې کړي دي چې بیت المقدس مې در باندې آزاد کړی دی. داسې لږ نه، ډیر زیات نعمتونه دا الله تعالی په بني اسرائیلو کړی دي. لیکن څنګه چې په موږ الله احسان کړی دی، ډیر احسانات دي په موږ، داسې په هغوی موږ هم تاسو ته هغه د الله نعمتونه در یادو چې شکریه ادا کړئ. دارنګې به پیغمبرانو بني اسرائیلو ته د الله هغه نعمتونه ور یادول چې دې شکریه ادا کړي. لیکن وروڼو د الله نه باغیان شو، د پیغمبرانو خبرې نه منلې. اوس خو علما لګیا دي خلکو ته نصیحت کوي، هغې ته ډایرکټ پیغمبر براته. هر قوم کې به جدا جدا پیغمبرو او هر علاقه کې به جدا جدا پیغمبرو او په هر زمانه کې به جدا پیغمبرو، په زرګاو پیغمبران په دوی کې تیر شوي دي. هغې به لګیا دوی ته به نصیحتونه کول چې سم شی سم شی ګورې، خو دوی نه سمېدل، باغیان شو. دا الله عبادت په صحیح طریقه نه کو. دا الله په مال کې چې الله به څه غوښتل هغه په صحیح طریقه نه ورکول. او ګناهونه د وزن د تول کمی، بربنډتوب، نور ګناهونه چې څومره په مختلفو علاقو کې ډاکې دا کول. نو چې انسان دې حد ته ورسیږي او کله باغی شي او د کافرانو پیښې به کولې، لکه اوس چې موږ څنګه کوو. ګورې زه چې دې خپل امت ته ګورم، د نبي علیه السلام د امت ته او بني اسرائیلو ته ګورم، نو خبره تقریبا یو شان روانه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په پخوانو قومونو کې چې کم ګناهونه تیر شوي دي او کمې غلطۍ کړي دي، وی تاسو به هم اکوئ. وی که په هغې قومونو کې چې د خپلې مور سره ښکاره بدعملي کړي، نو زما امت کې به هم داسې سړی پیدا کېږي چې د خپل مور سره به ښکاره بدعملي کوي. هغه شی روان دی. اوس موږ هم ګوره دوکې، تېره جمعه مې درته پکې پوره بیان کړی دی، ټګې، دروغ، مسلمان ته سپک کتل، د کافر د اغیارو جامه، د هغه شکل، د هغه لباس، هغه د عزت جامه او د عزت شکل ګڼل، د کافرو تهذیب خپل تهذیب ګڼل، او د کافرو جون ته ښه ویل، او د هغوی هغه چې کومه زندگی ده هغه زندگی ښه ګڼل، د هغې ارمان کول. ډېر خلک د هغې ارمان کوي، د عیسایانو د انګریزانو د جون ارمان کوي، دقه شی په هغوی کې. نو خدای بیا څه کوي؟ ودرېږه چې کم خلک د وخت دي
او کم خلکو سره دی مینه ده او د کم خلکو تهذیب دی خوښ دی چې هم په هغې دی وواب. نو خدای یو بادشاه و بخت نصر بابلی دی د عراق د علاقې بادشاه او دی مجوسی و اور ته به عبادت کو دی په الله را مسلط کو. نو په بني اسرائیلو باندې حمله وکړه. ورځې ولا اویا زره کسان یو وخت کې مړه کړل. 70,000 کسان دا په یو ورځ مړه شو. او په کورونو کې ننوتل د زنانو حیاګانې ولا لوټ کړې او د کومو زنانو په خېټو باندې چې اولاد و بچیو د مسلمانانو نو په جندونې ولا خېټې وسیرلې او هغه بچي ترې راوویستل او هغه په نیزو کې ورکړل اوچت پې نیولي. داسې چلې ورسره وکړو. د الله عذاب خو بیا سره سم نه دی کله چې د خدای عذاب راشي. د ښځو حیاګانې لاړې ماشومان به یې دغسې رانیول او د میندو د پلارانو په مخ کې به یې لالور. دومره ظلم به چا نه کړی لکه دغه چې وکړو چې ښځه رانیسه او خېټه سیره او بچی ترې راوباسه او هغه جمدې بچې په نیزه کې منډه او هغه به رانیسه او هغه ښځه هغه دقسې پرېږده او ټوپونه به وهل په هغې کې به ترې ساه وتله. حق پیغمبر دغه زمانه کې چې کوم پیغمبر و حضرت دانیال علیه السلام هغه ورته ما درته نه وي چې سم شي زما خبره نه منله څنګه شوې اوس په خپل دولت په نشه په غرور کې پراته وې د خپلو بچو او د قومونو په غرور کې پراته وې او زما خبره درته اړو څه خبره نه ښکارېدله زما خبرو پورې به هم ټوقې کول لکه اوس چې څنګه د مولیانو دې خبرو پورې خلک ټوقې کوي. جنازې له چې خلک لاړ شي که ملا صاحب لږ غوندې تقریر اوږد کړي دا خلک وایي یاره ټیم خو پوره دی که وخت پوره دی. ولې د دین خبره دومره په موږ سپکه لګي. د دنیا د دین خبره یو ځای کې د دین خبره بیانېږي موږ وایو مړه د اوزګار دی یاره هر وخت دی لګیا دی خبرې کوي. ولې څه چلو شو ته څه کوې دنیا پسې منډه وې د دین خبره دومره در باندې بده لګي. دا عالم که درته خبره کوي خو د الله خبره درته کوي که دا عالم درته خبره کوي خو د الله د رسول خبره درته کوي که دا تبلیغ والا درته خبره کوي خو د الله او د رسول خبره درته کوي. تا ته خو پیسې خو دره نه غواړي او نه درنه مشري غواړي نو ولې په ظالمه د خدای او د رسول خبرې دې بدې شي. دقسې مثال و هغه دانیال علیه السلام وایي ما درته نه ما پورې م ټوقې کول په دغه بچو غاویره وې درته اعلان کړل که نه په دغه ښځو غاویره وې د ښځو نه درته بچي راوویستل څنګه چلې در سره وکړه په دغه مالونو کورونو غاویره وې څه چلې در سره وکړه او داسې ونه کړه یوازې په بیت المقدس ورلل دا بخت نصر بادشاه د عراقي بادشاه او جومات یې وله ټوټې ټوټې ختم یې کړ او د تورات چې څومره نسخې وې د پخوانو کتابونو اور یې ورته که هغې پکې واچول هغې وسوځو. په لکونو خلک یې مړه کړل ښځې ماشومان بچي او اویا زره کسان دی گرفتار کړل لاسونه خپې یې ولو تړل او دی عراق ته بوتلل او یو لوی جیل کې غون ور واچول. په دغه جیلیانو کې یو د دوی دا پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام. بیا خو هغه پښتانه وایي اوچو سره لامده سوځي که بني اسرائیلو کې 100,000 قوم و 100,000 څلوېښت زره پکې ګناهګار و 80 زره پکې نیکان و. نو الله پر حکم وکړ جبریل علیه السلام ته چې ورشه دا کلې پې واړوه هلاک یې کړه. وی الله 80 زره خو پکې لګیا دي ستا عبادت کی دی سره څوک دی باندې مخکې واړوه په دې نورې وروستو واړوه. دا ولې الله دا ولې تپوس ته الله نه کېږي خو معلومات دي دا څنګه وی دا 40 زره چې ګناه کوي دا 80 زره ځان له عبادت کې دوی منې کوي نه چې دا ګناه مه کوئ. د دین زما په دې خلاف وړه نه دړدېږي چې زما دشمني څوک کوي که ردي په زړه دړدېدی لږ لاس خو بیا ولې نیولی وی چې یاره وره مه کوه دا ګناه وروسته به بیا په خپل نیت هر سړی پاسي نیک که نیک پکې مړ دی به په نیکۍ پاسي او که بد مړ دی په بدۍ به پاسي خو دې وخت کې ټولو له سزا او عذاب ورکه. نو 10,000 کسانو کې پړي واچول اتکړی پکې واچول او عراق ته د شام نه بوتله او د شام خشته ځمکه د باغونو ډکې مکمل دا باغونه یې وله پرې کړل دین یې وله ختم کړ مشران یې وله ختم کړل او دی په جیل کې واچول او بعضې ښځې بوتلې دی ځان له وینځې کړې
او بچی بوتل هغه خپل غلامان کړل. ګوره د خدای عذاب راغی. کولی چې د خدای د عذاب مقابله کیږي نه کیږي. خو چې کله قوم د الله نه باغی شو نو بیا به الله په مختلفو شکلونو عذاب راولي کنه. اوس هم ګوره یاد ساتئ رونو، مسلمان د الله نه باغی دی، رو رو بغاوت طرف ته روان دی. خدای دې خیر کی. یقین کو زه یریږم په دې چې دقسې عذاب په موږ رانشي. خلک د علماو خبرې ته غوږ نیږدي، د نیکانو خبرو ته غوږ نیږدي، د دین خبرو ته توجه بالکل نه ورکوي. نو چې دا څومره مونږ له خدای څومره نعمتونه را کړي دي. ما بكم من نعمت فمن الله، دا ټول نعمتونه په مونږ د الله دي. نو مونږ د خدای دشمنی کو نو خدای به مونږ سره څنګه مینه وکړي؟ ګنټه به ګنټه او ګړی ګړی او قدم قدم مونږ لګیا یو د الله خلاف کو. او خدای صبر کوي، خو چې کله ونیسي نو بیا نیول بل شان دي. او مونږ ته خو مثالونه وښول کنه. په دا ازاره کې درته زلزله وښوله، نږدې درته وښوله. داسې زلزله وه چې په زرګونو خلک پکې په هغه زلزله کې لړمړه شو. او غټ غټ بلډینګونه چې لوی لوی بلډینګونه هغه زمیندوز شو. یو سړي نه چا تپوس وکړو ستا سال دی؟ وی نورې خبرې پرېږده، نور دونه راته مه وایه. خو د ماسخوتن چې څملاستېدمه نو د بنګلو د نوکرانو او د کرونو روپو او د جایداد مالکو او اوس دې وخت کې دقه د خپلو جامو مالک یم نورې سم نشته، ختم. بیا درته سیلاب وښو چې د کوم ځای نه سیلاب دنیا را په مخه کړه او څومره غټ غټ بلډینګونه پکې لاړل لوش، څومره غټ غټ پلونه یې یوړل او څومره د خلکو ځمکې روانې کړې. اوسه پورې لا هغه ځمکې څوک نشي آبادولی او نه هغه پلونه تر اوسه پورې څوک آبادولی شي. اوس درته نور هم ښایي. خلک وایي ګراني شوه، چینی ګران شو، اوړه ګران شو، تیل ګران شو، ګیس ګران شو، بجلی ګرانه شو، بجلی نشته او ګیس نشته. دا د الله عذابونه دي چې په مختلفو شکلونو په موږ د پاسه راځي. په الله عذاب خو یوازې داسې نه چې څپېړه ده نو باسي، نه خو په عذابی دی کنه. ته الله خفه کې، ما چې یو سړی خفه کوي زه به څنګه خوشحاله کړم چې زما په لاس کې خوشحالي چېته به هم خوشحالي ورنه کړم. ولې ترې ما خفه کې زه تا خوشحاله کړم. نو مونږ د الله خفه کوو، خوشحالي خو د الله په لاس کې ده. نو مونږ به الله څنګه خوشحاله کړي؟ سوال نه پیدا کېږي. مقه حالت روان دی مکمل د حضور پاک د وینا مطابق چې کومې غلطۍ بني اسرائیلو کولې نو څنګه چې یو پاڼه د پاڼې سره برابري، پاڼه د پاڼې سره برابر، سپلی د سپلی سره برابر، وی دقسې به دا ګناهونه زما امت هم کوي. هغه دور کې اوس مونږ ګیري دوکې، داکې، دروغ، ټګي، خپل مذهبي مشرانو بد ویل، د مذهب د ځایونو بد ویل، دا زمونږ عادت جوړ شوی دی. او لوی سبب یې څه شی دی؟ د الله نه غفلت. الهاکم التکاثر، مال دې ډېر شي، بچي دې ډېر شي، قوم دې ډېر شي، بنګلې دې ډېرې شي، ځمکې دې ډېرې شي، د الله نه غفلت. دغه غفلت کې مونږ پراته یو. دی ټول بوتلل جنا او یا زره کسان قیدیان دی د عراق په جیل کې ور واچول. چې جیل کې واچول هغه دانیال علیه السلام دا ټول بني اسرائیل په دا جیل کې پې ګرځي، په دې بارکونو ګرځي. ما درته نه وې زما هم نه منله نو زم ځان سره برباد کړم او تاسو هم غرق شوې. ښځې څه شوې لاړې، لوڼه څه شوې پته هم نه لګي، بچي څه شو پته هم نه لګي، کم دولت او ځمکې وی څه شو سم پته نه لګي. نه چا د بچی پته لګي او نه چا د ښځې پته لګي او نه د خدای دې د داسې حالت نه ساتي. هغه ښځې او بچي لوڼه کافرانو سره پراته دي، دی په جیل کې پراته دي. څه پته لګي چې لور کم کافر سره ده او ښځه د کم کافر سره ده، او ښځه مړه ده او که جمدی ده، او لور جمدی ده او که مړه ده، او بچي څه شو زما هم نه منل. یاره غلطي شوې ده او به دا ورخه تېرې دي. اوس څوک وی اوس الله ته رجوع کې لوی رب ګورې بیا معافي کوي. اوس الله ته رجوع کې اوس وجاړی خدای پاک ته. نو په هغه جیل کې جړه شروع کړه. ګوره بیا هم خدای معاف کوي. عذاب او تکلیف چې کلم راغی او الله ته دې رجوع کړه نو الله بیا هم ګورې خوشحالېږي. په هغې خلکو عذاب راغی، رجوع یې وکړه، الله معاف کړل. مونږ باندې عذاب رو رو شقوار روان دی. دا عذاب هغه قسطونه را باندې روان دي. اوس هم وخت دی که مسلمان الله ته رجوع کړه.
ممکن د الله رحم وکړي نو الله ته رجوع کړه زاری وکړه جلاګانې شروع کړې اتفاق ته ګوره دانیال علیه السلام خو د خدای پیغمبر دی نو د جیل چې کم حاکمانو او کم داروغه د جیلو او کم د جیل هغه پولیس والا دي د هغوی په زړه کې د هغه لږ اعتقاد پیدا شو چېرې دا سړی خو ډېر ښه سړی دی ښه سړیتوب د اخلاقو نه معلومېږي د خو ډېر ښه اخلاق دی دی خو موږ سره په جیل کې هېڅ قسمه دا جیلیان خو کله چې ډوډۍ چې کمه میلو شي جګړه هم کوي که نه هغه جیل داسې نو لکه زموږ د جیل چې A کلاس او B کلاس پکې و هغه جیل داسې نو چې پکې دي پکې لګېدلي پکې کم ځای هغه جیل داسې نو چې ډوډۍ دې پکې ورته د هوټلو نه میلاوېږي څه معمولي غوندې دال مال او څه قصې پسې او څه نوړی ډوډۍ به پکې میلاوېدله داسې جیلونه نو الله ته رجوع کړه الله ته به جړل دعوت و تبلیغ سلسله مکمل په دا جیل کې جاري وساتله د جیل د هغې حاکمانو په نظر کې چې دا خو نه جلسه کوي نه جلوس کوي نه هړتال کوي او زمونږ خدمت کوي په جیل کې دننه او د جیل صفائی پخپله کوي لګیا دي ټټۍ پخپله صفا کوي یاره دا خو ډېر نیکان خلک دی او دا مشر چې دی دانیال علیه السلام دا خو ډېر نیک سړی دی نو د جیل داروغه او د جیل هغه مشرانو به په جیل کې لږ ډېر قدر کړو چې دا خدای ته وجړل او معافي د الله نه وغوښته نو الله رحم راغی ښه ډېره ښه د جیل نه مباسم نو دغې بختنصر بادشاه یو خوب ولید ډېر خطرناک خوب یې ولید چې خوب یې ولیده سار راغی د خپل رعیت چې کوم کاهنان او نجومیانو زمون خو عالمان دي هغې خو عالمان نه خو بتپرست خلک دی چې کوم کاهنان او نجومیان دي هغې یې راغونډ کړلو ما یو خوب لیدلی او ډېر خطرناک خوب دی داسې دی چې ما له خوب نه راځي اوسه وجود نه مې خولې بیږي ما ته د هغه خوب تعبیر بیان کړي وی صاحب خوب راته بیان که خوب دې څنګه لیدلی وی خوب مې میر دی خوب نه دی یاد خو هیبتناک مې لیدلی دی هغې وی صاحب چې خوب ته مونږ ته بیان نه کړې نو مونږ تعبیر دسو بس ته مونږ ته خوب بیان که نو مونږ به تعبیر وباسو څه حصه پکې راته خیر دی بیان کا نو مونږ به تعبیر وباسو بادشاه وی خوب مې یېر دی ما ته به خپل خوب هم یادوی او تعبیر به مو باسې او که درې ورځې کې دننه م راته دا خوب یاد نه کو تعبیر هم ونه سرمنده نه وباسم یې بادشاه مونږ تا د خوب نه څه خبر یي ګوره زورور خواره زمانه کې شته که نه مونږ ستا د خوبه څه خبر یو ته خوب وایې مونږ به تعبیر وی تاسو باندې چې دا دومره پیسې زه لګوم او علم نجوم درته ښیم او تاسو کاهانه زده کوئ کاهنان هم کې کړئ او سحر زده کوئ نو تاسو خو دعوې کوئ که نه چې مونږ ته د غیب علم دی سبا چې څه کېږي هغه مونږ درته ښایو نو دا د غیب علم چې تاسو زده کړی دی ما ته زما خوب بیان کړئ که نه زما پیسې مه صغر کې کړئ په اسې سکولونه او مدرسې جوړې کړي دي دا کاهنان ګورې اوس هم دا د غیب و دعوې ماوې کوي د اخباراتو کې کله کله زه د اشتهارات وینم نو خندام راشي او خفم شم د مسلمان په دې حال له خفګانم راشي وی راشئ مونږ سره میلاو شئ انعامي بانډ نمبر یې درته ښایو راځي که نه راځي انعامي بانډ نمبر یې درته ښایو او امتحان د کامیابۍ هغه شیزونه درته ښایو نو زمونږ خلک ناپوهه دی که نه لاړ شي پیسې میسې ته والي او څه چل ول ورسره وکړه لکه که هغه ته دومره پوهه وې چې تا ته انعامي بانډ ښیي چې کم بانډ به راخېږي نو دغه بانډ ځان له ولې نه هلي چې د کوڅې د ناستې نه خلاص شي هغه به فوټپات د پاسه غریب ناست دی پېښور کې ځان له رکوټې دوکانګۍ نیولی دی او ټولو چینم راکاږي نو ځان په غم اخته دی پیسو ته د بل جیب ته سترګې نیولي دي نو خو دغه بانډ نمبر دې ځان له معلوم کړي او روزي کروڑونو روپۍ به روزي غم نه به خلاص شي او چې تا ته ستا بچې پاس کولی شي نو خپل دې پاس کړي چې د پلوین او کریبې کې غم نه به خلاص شي یو ځل پېښور کې روان وم د بالا حصار سره هلته دا جادوګران دا دغه ناست دي دا مرغو مرغو والا دا کتابونو زما یو مریض ته پوست له تلم تېز وم خیال مې نو زما دې پیسې ته یې ګوتې واچولې هیله کار یې غورځولی به خدای دا سم چې مې وکتلو دا خدای والي دا څښا نسواري دی او دا زیل غاښونه یې نیولي دي او لاندې ناست او مرغۍ مرغۍ ورته ناستې دي ما ویل خدای ظالم اوس په دې فوټپات را غورځولی وم خیر دی وی دلته راشه چې قسمت ته لټیک کړم الله اکبر ما یې زما قسمت الحمدلله ډېر مزېدار دی او ډېر زه د خدای نه په خپل قسمت خوشحال یم خپل ټیک که چې د دې ناستې نه خلاص شي
دی مرغون اخلاص چې ته د کور د خدای عبادت وکړو چې د بالغ ته ډډه وې په پوزه کې د خړ پوزه کې د پاسه زه بابا وایي مونږ څه پته وه دقه زمونږ د خلکو کار دی څوک به هغلته اخبار کې وایي ګارنټي کې سات ګارنټۍ سره بچې ورکو ګارنټۍ سره زوی ورکو الله اکبر ګارنټۍ زویه ګارنټي تا سره خدای فیصله ده یهب لمن یشاء اناسا ولمن یشاء الذکور چاله لونه ورکوي چاله زامن او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله هلکان جنکې دواړه ورکوي ویجعل من یشاء عقیما خدای وي زه څوک شنډ جوړوم نو چې خدای څوک د چا د شنډتوب فیصله کړي دا ګارنټۍ والا زوی ورکولی شي خدای چې د چا د لونو فیصله کړي دا ګارنټۍ والا به وله زامن ورکي نو موږ دومره ناپویه یو د غیب و دعوی به خلک کوي مونږ به زر ورځو نه ګورې پام کوه او دله پویه ده که نه د ډېر لوی علم کړی د غیب او علم چا سره دی قل لا یعلم الغیب الا هو قرآن یو آیت نه دی په سوونو آیتونو کې دي چې د غیب او علم صرف الله دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ملاستو یو ماشومې تمبل و چې تمبل یې و نو په هغه تمبل کې یو ټکې ده ووایي چې وفینا نبی یعلم ما فی غدی وی مونږ کې داسې پیغمبر دی چې د سبا علم ورسره دی مونږ کې داسې پیغمبر دی چې د سبا علم ورسره دی حضور پاک وی دا ټکې مه وایه مخکې چې د نورې کمې غزلې وی هغه وایه دا به پکې نه وی نور شعرونه وایه د غیب و علم چا سره دی الله سره بنده سره نشته نو اوس هغه ورته وی چې تاسو خو په ما یونیورسټۍ کالجونه جوړ کړي دي او تاسو دعوی کوي چې د کهانت زده کوم او دا ساحران جوړ شو او تاسو جادوګران جوړ شوئ نو تاسو دعوی خو کوي چې مونږ ته د غیب و علم دی که نو زما خوب معلوم کې که نه چا به ماله به خوب هم معلومه وی او د خوب تعبیر به معلومه وی او که معلوم نه که درې ورځې الټیمیټم نو درې ورځې دننه کې سرمنده نه وباسم نو جومیانو لاسونه رپېدل چې دا څه پیغام واورېدو مونږ د خوب نه څه خبر یو چې د څه خوب لیدلی دی او بادشاه نه خوب یې دی کې خبره خوره شوه دا خبرې ډېرې زر خورېږي زمونږ د غریبانانو دا قصې چې وي دا دومره نه خورېږي او د بادشاهانو چې مسلې پیښې شي دا زر خورېږي تاسو وګورئ که نه هایو میمو سکینډل او بل سکینډل دنیا ته خبر ده جیل ته خبره ورسېده دانیال علیه السلام د جیل هغه داروغه ورغی وی داسې کار دی تاسو بادشاه خوب لیدی دی او تعبیر غواړي او خوب هم غواړي وی ما ته دا خوب هم معلوم دی او تعبیر هم ما ته معلوم دی او لړ شه بادشاه ته دی ووایه چې دغسې جیل کې یو سړی دی او هغه ته ستا خوب هم معلوم دی او ستا د خوب تعبیر هم معلوم دی او دی کې داروغه ته وی ستا هم خیر دی او زما هم پکې خیر دی وی ستا پکې دا خیر دی چې ستا ته به بیلې ولګي درجه به دې اوچته شي نمبرې به دې زیاتې شي ترقی به درته میلاو شي او زما پکې دا خیر دی چې ممکن ده د جیل نه وځم دا ملګري د جیل نه وباسم او د جیل داروغه وایي چې ګورې زمونږ دا بادشاه ډېر سرکشه دی او هسې نه چې زه ورشم او نه راته خوب معلومي او نه درته تعبیر معلومي نو مونږ پې بېغمه نه کوې مونږ له کارونه ګورې او وی نه که نه به زه دعوې سره درته وایم چې ما ته خوب هر څه معلوم دی خو ته ورته ووایه دا داروغه لاړ بخت نصر ته وایي چې دغسې ما سره جیل کې صاحب یو قیدي دی او ډېر ښه سړی دی او ټول صفتونه یې وکړل هغه قیدیانو کې دی چې هغه د شام نه موږ راوستي دي ډېر نیکان خلک او ډېر عبادت گزار دی او دا مخې رڼا کوي او هغه دا دعوه کوي چې ستاسو د بادشاه خوب هم ما ته معلوم دی او تعبیر هم ما ته معلوم دی وی شبه فورا یې راوله خشته جامې ورته واچوه جیل نه وباسه خپلې جامې ورته واچوه حاضر د جیل هغه داروغه راغی او دانیال علیه السلام ډېر ښکلې مزیداره جوړه راوړه یې ورته واچوله وی راځه ستا خو کار وشو بادشاه له دې بوځم چې لاړ بخت نصر په خپل تخت ناست دی ورغې سلام یې ورته وکړ داروغه ورسره دی نو دی بر اوچت کو په تخت کې وی زما خوب تا ته معلوم دی ما ته زما خوب ویلی شوی یو څه او تعبیر به یې مو وی او بالکل وی ښه دلته راځه په تخت کې کښېنه او چې څومره کاهنان او نجومیان او دا خلک ناست دي وزیران دام په دربار کې ناست بادشاه ورته ویل اول د نه یو تپوس کوم وی زما د دربار خو دا طریقه ده چې څوک دلته راشي ما ته سجده کوي تا ما ته سجده ولې ونه کړه
زما تعظیم دی ولې ونه کو. اوس که دانیال علیه السلام ورته دا وایي، ګوره پیغمبر ګوره عقلمنه مې، پیغمبر له خدای ډېر عقل ورکړي، کا ورته دا وایي چې نه صاحب زه خو پیغمبر یم، پیغمبران خو چاته سجدې نه کوي. که دا ورته وایي چې ما ته خو خپل خدای ویلی دي دا خو ګناه ده، نو ممکن ده چې سزا وله ورکړي. هغه جذباتي بادشاه و، د دوی دشمن و. او ورته څه وایي؟ وی صاحب زما یو مالک دی. دا دانیال علیه السلام ورته وایي زما یو مالک دی او زه ورته رب ویم. ته چې څنګه خپله ورته رب وی، هغه مالک هغې رب ما له ستا د دې خوب پویه را کړې ده، نو که ما تا ته سجده کوله نو ستا نقصان و زما نقصان. وی زما څه نقصان دی او ستا څه نقصان؟ وی زما دا نقصان و چې ما له د دې خوب پویه را کړې ده چې دا کوم خوب تا ته اوس بیانو، د دې علم یې را کړی دی. نو که ما د هغې مالک ما ته دا ویلی دی چې ته به ګورې سجده بل چاته نه کوې، صرف ما ته به کوې، نو که ما اوس تا ته سجده کړې وي نو ما نه به دا علم والي، نو زما هم تاوان شو، ستا هم تاوان شو که نه، چې د خوب علم رانه لاړ نو ته به دقسې ناست دی او څوک درته خوب بل څوک نشي ویلی. یاره وی ته خو ډېر هوښیار یې. وی زه د خپل اور عبادت کوم، خو چې مخامخ ورته ناست یم نو سر ورته ښکته کوم، او چې دې خوا شم نو بیا پې پروا نه ساتم، خپل کار به کوي. او ګوره ستا مالک چې دی هغه ته نینې او بیا هم ته دونه قدر کې، بیا هم ته دومره لحاظ کې، ته خو ډېر ښه سړی یې. وی ښه اوس ووایه زما خوب څنګه دی، ما څه خوب لیدلی دی؟ مشرق ته ورسېد او دا بل لاس مغرب ته ورسېد، او دا بوت سر د سرو زرو دی، سر او سینې د سپینو زرو ده، او دا خېټه د تانبې ده، او دا پتونانی د پیتلو دي، او د کونډو نه لاندې د خپې د اوسپنو دي، او دا لاندې د پنجې د خټو دي. او ته ورته حیران ګورې چې خدایه دا لا څنګه بوت دی، او هر اندام یې خپل چمک وی، سر یې د سرو زرو چمک وی، سینې د سپینو زرو پړق وی، خېټه د تانبې پړق وی، رونونه د پیتلو پړق وی، او لاندې خپې د اوسپنې چمک وی، او لاندې خپې په خټو کې دي. نو ته حیران یې چې دا نقش و نگار والا خشته بوت، دا دومره غټ بوت، او دا لاسونه مشرق مغرب ته رسېدلی، او عجیبه دا ده چې خپې د خټو دي، په خټو پخپو څنګه ټینګ ولاړ دی. وی ته په دې سوچ او په دې فکر کې چې دې کې د بره نه یو غټ کاڼی را پرېوته، د دې بوت په سر باندې د اسمان نه یو کاڼی راغی او دا بوت یې وو، او چې د دې بوت دا سر یې څنګه وو نو دې ایره ایره که ختم یې که، د ده نه یو وجود جوړ شو، هغه سره سپین تانبه پیتل اوسپنه ټول ویلی شو، یو وجود ته جوړ شو. مخکې خو سره ځان له سپین زر ځان له پیتل تانبه ځان له وه، اوس ټول ګډوډ شو، هر څه ګډوډ شو، او هغه کاڼې غټېده غټېده غټېده، د بوت هغه ځای د اسمان د ځمکې پورې هغه کاڼې ونیوه. وی په دې سوچ کې وی چې راویښ شوې، خوب مې تا ما چې څه وی دقسې دې لیدې دی، وی دقه ټکې مې لیدې دی. الله اوس مهرباني وکړه ما دې تعبیر بیان کړي. وی څه فرق خو نشته چې ما درته څه ووی، د دې خوب تا چې څه لیدلی دی، وی چې ما څنګه لیدې پوره ټک په ټک دې راته دقسې خوب وی، ما نه یې رایات دی که راته. اوس یې تعبیر راته وایه. اوس به ته وایې چې یاره د غیب و علم خو ما سوا د الله نه بل چېرې نشته. نو دا دانیال علیه السلام د دې خوب نه څه خبر شو. نو پیغمبر تم ګوره د غیب و علم نشته، دا په طریقه د معجزې ورته خدای پاک بعضې څیز وښیي، بعضې ورته نه ښیي. لکه زه به د هغې مثال درکړم. معجزه څه ته وایي؟ حضور پاک مبارک دا معجزه وه چې په خوراک کې به برکت پیدا کېده. د 3 کسانو خوراک کله 300 کسانو هم خوړلی دی، دونه برکت به پکې. لیکن کله کله 9 ورځې نار دی او په خېټه کاڼي تړي. معجزه د انسان د پیغمبر په اختیار کې نه، هغه د الله په خوښه ده. چې الله کله وغواړي نو معجزه ښکاره کړي، او چې الله کله نه غواړي نو نه ښکاره کوي. کله 9 ورځې نار دی، ډوډۍ نشته، او کله د 2 کسانو د 3 کسانو د یو جامپیو نه 300 کسان مړیږي. نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه، د چا په اختیار کې؟ الله. چې الله کله غواړي صادره کی، چې وی نه غواړي نه صادره. او علم د عالم په خپل اختیار کې،
لکه مثلا زما د سیکلو د پنچر د جوړولو علم دی، نو د شپې هم پنچر لګولی شم او د ورځې هم لګولی شم او سار هم لګولی شم او ماښام هم لګولی شم. هغه زما چې تر څو مې لاس ټیکي نو دا علم زما شته. نو دا پیغمبر که دا خبر ورکه نو دا د معجزې په بنیاد، پیغمبر له خو معجزې الله ورته زړه کې واچول، هغه خبرې ورکړه، دا معجزه ده. داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېرې پیشنګویۍ ورکړې دي، سبا به داسې کېږي، بلوز به داسې کېږي، خو د معجزې په بنیاد. کله چې خدای غواړي نو دا خبر ورکړي، کله چې خدای ونه غواړي نو نه یې ورکوي. بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها په یو سفر کې و د حضور پاک سره او د هغې نه امیل روک شو. خلک ورپسې ګرځېدل، امیل نه پیدا کېده، نمانځه وخت شو، اوبه نشته. خلک رالل حضرت ابوبکر ته وی دا ګوره د عایشې ستا د لور د لاسه خلک په لوی مصیبت کې پراته دي، دې امیل روک کړی دی او خلک اوس امیل پسې ګرځي او نبي علیہ السلام د هغې په طلب کې صحابه ګرځئ او اوبه نشته، اوس به څه کېږي؟ نو ابوبکر راغی، عایشه صدیقه به دې ځای کې واله او نبي علیہ السلام د هغې په پتون سر ایښی ودو او وی زه لقېدی نه شم کلقم، خو نبي علیہ السلام راویښېږي، وی تا ستا د لاسه خلک ایثار دی، اوبه نشته. نو بیا خو خدای د تیمم آیت نازل کړ چې اوبه نی تیمم به وهې، لیکن امیل پسې ګرځېدل، امیل نشته. چې اوښې پاس او د اوښ لاندې امیل پروت، نبی علیہ السلام ته پته نه لګېده چې د اوښ لاندې امیل پروت دی، خلک ورپسې ګرځئ. ولې؟ دغې وخت کې خدای پاک ورته دا علم ورنکړه، بل وخت کې وله خدای دا علم ورکوي. نو کله چې وغواړي الله نبی علیہ السلام ته لکونو اربونو سیزونو علمونه ورکړي د مستقبل د رستو زمانې، خدا د معجزې په بنیاد. معجزه د الله په اختیار کې چې وغواړي خبر ورکړي، چې ونه غواړي نو خبر نه ورکوي. او که د غیب علم نو بیا خو په هر څه به خبردار و، هر وخت کې به خبردار و. نو دانیال علیه السلام چې ورته کله دا خوب بیان که، بادشاه بخت نصر پوه شو، خو دا خو واقعي پوه سړی دی، زما خوب وی شا به تعبیر یې راته ووایه. وی دا تا چې کوم بوت ولیده دا د دنیا قومونه دي، د بوت په شکل تا ته خدای پاک وښود. دا سر د سرو زرو سر چې تا د بوت ولید دا ستا عراقي قوم دی. په هغه زمانه کې د عراق قوم ډېر متمدن و، دا ستا قوم دی. او نن په ټوله دنیا کې ستا د سر حیثیت دی، ستا قوم د سر حیثیت دی، لکه امریکا چې نن د سر حیثیت لري، سپر طاقت یې ته. بیا ورپسې دا سینه چې دا بل قوم دی، دا ستا نه لاندې، ستا نه پس به د دې قوم حکومت په دې ټوله دنیا راځي. دا به څوکي، دا به ترکیانې، دا هغوی دغه شکلونه دي. ورپسې لاندې بیا تانبه ده، دا د سرو خلکو د سور قوم نشان دی، دې نه پس بر هغه خلک سپر طاقت جوړېږي، د هغې بادشاهي به راځي. او بیا لاندې پتونان د پیتلو دي، زیړ قوم چې کم مخونه زیړ دي په دنیا کې، د هغې حکومت به راځي، ابه سپر طاقت یې. او بیا لاندې د خپې تورې دي، د تورو خلکو لکه د نایجیریا والا، د سودان والا، حبشې والا، د دې خلکو دا به سپر طاقت دي، د هغې بادشاهي به راځي. او لاندې دا چې کومې پنجې د خټو دي، نو بیا به اخره کې د ښځو حکومت راځي، ښځه به بادشاهي او کمزوري حکومت به وي، هغې ته اشارت دی. او چې دا کم کاڼې په سر را پرېوته او دا قومونه او طاقتونه یې دړې وړې کړل، دا د آخرې زمانې د پیغمبر مثال دی. دا ټول قومونه او طاقتونه به یو شان کې راغونډ کړي، هغې کې به بیا د تور او سپین تمیز نه. اوس خو ته وایې زما قوم سور قوم دی، د دې بادشاهي ده. د امریکا کې یو زمانه کې همدغسې وه، د تور او د سپینو منځ کې جنګ و، سپینو به وی مونږ غوره او تورو به مونږ غوره. اوس هم د قومیت په بنیاد یو قوم وي زما قوم او بل وي زما قوم، دا قومیت صرف د معرفت لپاره دی. نو نبی علیہ السلام مبارک مثال د کاڼي دی چې راشي د دنیا دا ټول قومونه او دا تهذیبونه دا به ختم کی، دا به یو شان شي، او د دې بت په ځای به د نبی علیہ السلام دا سلطنت او د هغوی حکومت او د هغوی خلافت او دور دنیا به ډکه کړي. دا یې د خوب مثال همدقسې وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خدای پاک دنیا ته راولېږه، نو ټول قومیت او د قوم فخرونه دی ختم کړل. اعلان یې وکړه د عرفات په میدان کې، وی خبردار ای خلکا، وی د قومیت او د مال دولت په بنیاد لویي دا نن زما د خپو لاندې پرته ده.
که فضیلت حاصل ته انسان ته نو په تقوا په پرهیزګارۍ حاصل. لا فخر لعربي لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. دا عربي په عجمي او دا عجمي په عربي ایس فضیلت نشتا. دا تور په سپین او دا سپین په تور ایس فضیلت نشتا. که فضیلت او بهتری دا هغه په تقوا ده چې څوک د الله نه زیات پرهیز کوي یریږي او په پزله کې تقوا پرته ده. دا خدای په نس د لوی درجه خاوند دی بلال حبشي دی ولی نه تک تور دی درنګ تور. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کلم ز جنت ته تلیم کله ما لفظ دی ګوري په حدیث کې نو ما بلال استاد پیزار قدم خپل ځان نه مخ کې اورېدلې دي ګرځي پزمکا او د پیزار قدم د نبی علیہ السلام نه مخ کې روان دي. نو زموږ د طالبان دلته سوال کوي وی دی خو خادم دی خادم خروست رواني دا د نبی علیہ السلام نم دی مخ کې شو چې आवाज مخ کې د پیزار اورېدلې کیږي. وینا خادمان دوه قسمه یو هغه چې هغه د بادشاہ نه مخ کې رواني لار ورته برابرې میدان ورته صفا کوي دا خادم دی. نو خدای سونه بهتري ولا ورکړه د حضور پاک مؤذن او بانګ ویون کې او یو ځل ورته نبی علیہ السلام فرمای مسکی او خندل به اوسه خوش طبیب کوله صحابه سره خوش طبیعته کړي. وی بلال استاره جنت خزمالی دی دې سب څنګه دی لیدل یو جنت کې روانو یو اعلی محلو دا محل په خوا کې یو خشته ولاوه او پاره یو خزه او دس مخینځه نو چې په مخ به وبواچولې نو هغه به او به واپس د داسې پریوتې لکه د ملغلره چې لاندې غورځېږي. نو ما د جبرئیل علیه السلام نه تپوسو چې دا محل د چا دی او دا خزه څوک ده. نو هغه جبرئیل علیه السلام په خپله ته تپوسو کا نو ما د هغې نه تپوسو که چې دا محل د چا دی او ته څوک یې وی دا ستا یو امتي دی بلال ابن رباح حضرت بلال دا د هغه محل او ته څوک یې وی زه هم د هغه په انتظار شپې ورځې تېروم اړوم راغلم. دغه رنګه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه محل هم لیدلی دی هغه ته مې ستا محل مې هم لیدلی دی او زړه مې وشو عمره چې ستا دې محل ته ورننوځم خو بیا ستا غیرت را مخکې ته ډېر غیرتي هسې نه غوسه دله در نشي. حضرت عمر اجعل الابکا غارو یا رسول الله زه په تا غیرت کوم چې ته ورننوتې وې خو زما دپاره به دا ډېر لوی فخر او برکت. نو ابو لهب تک سپین خشته ښکلی ابو جهل د قوم سردار عتبه امیه د قوم سرداران تقوا پکې نشته ایمان پکې نشته جهنم خشاک او بلال تک تور صہیب او دارنګې دا سلمان او دا خباب دا غلامانو لیکن تقوا پکې دا نو د جنت سرداران دي. نو نبی علیہ السلام مبارک ذات پت ختم کا دا په هندوانو کې شته دا چوت قوم دی او دا فلان کې قوم دی او دا فلان کې قوم دی دا قوم به بادشاہی کوي او دا به بادشاہی نه کوي نه دا پکې نشته. اسلام د رنگ نسل د قوم تفریقه مکمل ختمه کړه. د فرق دی او بهتری ده هغه په ایمان په اسلام او په تقوا باندې ده. نو جناب داوی د نبی علیہ السلام مثال شو. نو بخت نصر څه چلو بخت نصر هغه ته وایا اوس به داسې مهرباني به وکړې چې ته به زما وزیرې دانیال علیہ السلام تی تعالی خو خدای ډېره پوهه درکړې او ډېر عقل یې دله درکړی دی ته ما نه به لبار کېږې نه ما سره به ته وزیر او نور مطالبه وی زما قوم جیل کې پراته دی وی دا به عزت سره خلاص کم بالکل عزت سره او وی زما د قوم لونه او زما د قوم خویندې هغه ستا د سپایانو د پوج په غلامۍ کې دي وی بالکل به خلاصې وی دا به راخلاصې کم ستاسو بچی به هم آزاد کم او د چا چې کم بچی دی هغه د عادي بوزي او د چا کم ښځه ده او ته به ما سره وزیري وی نه صاحب زما بله مطالبه ده زه به ستا د سلطنت لاندې وخت تېروم خو ما به خپل شام بیت المقدس ته لیږي چې زه خپل علاقه آباده کړم ډېره ښه ده همغه شام یې واپس وله ورکړه هغه بیت المقدس واپس وله ورکړه هغه ښځې بچي لوڼه چې کوم غلامانو په عزت ورته واپس میلو شو خو سزا خو یې وسکله که نه
الله سزا ورکړه خو چې بیا الله ته جړو فریاد وکړه انابت الله راغی الله ته جړو فریاد شو نو الله بیا معافي وکړه. رونو دقه دور روان دی ګوره د خدای د عذابونو مختلف شکلونه په موږ د پاسه را روان دي. دا ګرانی دا او دا بیماری دا او دا ماشي دی او دا فلانکی وایرس دی او ډینګي وایرس دی او دا فلانکی دی او فلانکی دی او فلانکی دی. دا ټینشن موږ له دماغو کې جوړ دی. دا سوچ او غلط فکرونه سوچونه زموږ په دماغو کې پراته دي. دا موږ د خدای نه لري یو خپه کېږي. یو صرف موبایل باندې چې څومره ګناه کېږي په موبایل یقین کوا که 100 کاله مخکې په سینما کې په بربنډو فلمونو دونه ګناه کېده. سینما ته به یو 100 کسان تلل دونه به نه تلل. د کلي نه به یو 2 کسه لاړل او یو فلم به مثلا وکته. سینما کې به یو 1500 کسان ناستو فلم به وکته. لږ کسان به تل بېدینه کسان به هر سړی به نه ته. او راشه نن وګوره موبایل کې یو کارډ واچي څه ورته وایي هغه شي ته میموري کارډ پکې ور واچي او په سوونو بربند فلمونه در سره په بلستان کې پراته دي. بچی نه ته خبرې سره په بلستان کې پټ کړی ته خو یې زه مودیم او بچی مې موده دی او هغه بربند فلمونه ګوري. ښځې ګوري جنکۍ ګوري هلکانې ګوري. نو په دې دومره لویه ګناه به د خدای غصه په جوش کې راځي که به نه راځي؟ موږ وایو ګراني شوه بجلي نشته او بیماری شو کینسر شو پلانکی بیماری ورپسې نورې را روانې دي. د خدای نه مونږ لري یو که نه. یو موبایل باندې څومره ګناه. یو کمپیوټر مهرباني وکړه د بچو د کمپیوټر هغه څیزونه وګوره چې کوم کې هغه څه ورته وایي محفوظ کوي څه ورته وایي شی فولډر وګوره چې هغې کې هغه څه محفوظ کړي دي څه پې ګوري. زما بچي انټرنیټ لګولی دی او زما بچی انټرنیټ لګولې دی او په هغې باندې د پلانکۍ یونیورسټۍ کتابونه ګوري سټډي کوي. او زما بچی انټرنیټ لګولې دی او د پلانکۍ کالج او د پلانکي د دنیا پې ګوري او نوې تجربات پې کوي. تجربې مجربې نشته دننه ځان خبر کا څه پې ګوري. مونږ ته خلک الوی که نه مونږ خبرېږو مولیان هر څه نه خبرېږي. دننه وګوره چې ستا بچي په کمپیوټر څه ګوري. تا ته په څه باندې کمپیوټر پته اغشته دی او تا باندې انټرنیټ په څه بنیاد لګولې دی او کای په څه دننه هغه شی وګوره که نه هغه لګولی او اوس هلکان په الف لام دي هغې پکې هغه دغه نمبر یې خپلې ورکړي د خبر شوی ما چې بل څوک یې ګوري نه کوډ یې ورکړي. دا د جړا مقام دی. ای د پیغمبر امتیه ای د ښکلي پیغمبر امتیه ای د لوی الله د ښکلي خدای خشته بنده په کوم طرف روانه د خدای باغی شوی د پیغمبر باغی شوی د قرآن باغی شوی. دا دومره تکالیف چې زموږ پیغمبر علیه السلام او صحابو تیرول دی څه دې لپاره تیرول چې تا نه به دا مسلمان جوړېږي. هغه دوکه او ټګي په خپل ځای دا شی به نه جوړېږي. جنکۍ لکان ټول یو شان دی په دوکانونو کې ځای بس به یو شی وړو په 15 روپیا ورکوه او د دنیا فلمونه درته اچوي او د دنیا بربنډتوب به پې ګوري. ته د خدای نه یېرېږي د خدای د قهر نه ته بالکل نه یېرېږي. دا سیلاب نه دې عبرت وانه غشته زلزلې نه دې عبرت وانه غشته دې ګرانو نه دې عبرت وانه غشته. ملا درته خبرې کوي یا در باندې بوج دی. تبلیغ والا غریبانان درته لګیا دي در باندې بوج دی. خدای له دې دلته کې بلی مړه هر وخت لګیا دي صاحب اړې را غوږونه یې راله ستړی کړل. دغه شی چې دې غوږ ته نیولې دی په هغې نه ستړی کېږي. دا مونږ دق الهاکم التکاثر الله وایي دا خو د دنیا سزا ده. وایي د مال ډېروالي د بچو ډېروالي غافله کړی حتی زرتم المقابر. دنیا کې به هر څه تیر شي خو مقبرې له به ځای که به نه ځای د قبرونو ملاقات به وکړي. نو بیا به هلته سي کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون پوی به شی وایي نور تفصیل لته نه وایي خبر به شی. کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم دوزخ پر تخکار شي. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تپوس به درنه کېږي دا مال مې دې نه درکړی دا ځواني مې دې نه درکړې وه دا سترګې دې نه درکړې چې ته په زناکارۍ ته ګورې دا غوږونه مې دې نه درکړې چې ته په ډمتوب اورې دا خوله مې دې نه درکړې چې ته په کنځل کې
دا په خدای څومره یاد که په دې سترګو د الله ته او د الله کائناتو نه څونه عبرت واخیست او په دې غوږونو د خدای ذکر او د الله دین څومره واورېده. هغه د بني اسرائیلو قصه ده. حذو النعل بالنعل، څنګه چې سپلی د سپلی برابر ده. هغه څیز د حضور پاک مبارک پیشنګویي ده چې که بني اسرائیلو کې مور سره چا علانیتا ښکاره زنا کړي وي زما امت کې به هغه خلک پیدا شي چې خپلې مور سره به دغسې کوي. دا به کېږي خو خدای دې موږ د دې عذاب نه وساتي. وروڼو بس یو خبره درته الله ته رجوع کوي. زمونږ خو زما خو وروڼه یې دومره محبت سره ما له راځئ منزله د لرې لرې ځای نه، نو زما پیرزونه ده چې تاسو ته ووایم ځکه رور چې رور ته څنګه وایي یو دا مهرباني کوئ الله یاد ساتئ، الله ذکر کوئ، استغفار ډېر وایئ. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زه روزانه 100 کرته استغفار ویم او بل روایت کې راځي وی زه 100 نه زیات استغفار ویم روزانه. نبی علیہ السلام فرمایي استغفار کې څوک وایي ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وی نبی علیہ السلام ته الله وی تر څو ته موجود دې په دې خلق عذاب نه راولم. دا عذاب د پاره ستا وجود دفاع ده او ستا نه پس دې استغفار او عذاب به نه راولم. استغفار وایه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. یا استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. کدانی وی استغفر الله استغفر الله استغفر. دا یو ټکی خو ته یاد دی دا ډېر وایه. دویم تلاوت د قرآن شریف کوي، ذکر اذکار کوي، نیکانو خلق سره عالمانو سره خپل تعلق پیدا کوي او د دین په خبرو متنګيږي. که مقبره کې وي، که په جنازه کې وي، که په صلح کې وي، که جمعه کې وي، که اختر کې وي، که تبلیغ والا حضرات چې څوک د دین خبره درته کوي غور سره اوره.